الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة قالوا الله ورسوله أعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلا أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة تاسو ته پته شته چې د قیامت په ورځ باندې به کم خلق د ټولو نه مخکې د الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې ځای بیا مومي. هغه فرمایي عائشة رضی الله تعالی عنها قالوا الله ورسوله اعلم عرض وکړو چې الله او د الله رسول ته ډېر زیات علم دی به دې هغه پوهیږي. و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلا الذین اذا اعطوا الحق قبلوه اول قسم اغا خلق دی چې د هغوی مخې ته کله حق پیش کړی شي نو هغوی حق قبول کوي قبلوي. او دویم و اذا سئلوه بذلوه چې کله د هغوی نه حق وغوښتلی شي نو هغوی خپل حقونه ادا کوي. وحکموا للناس كحکمهم لانفسهم او د نور په معامله کې د هغوی فیصله هغه شانتي کومه فیصله چې هغوی د خپل ذات په معامله کې د خپل ځان دپاره کوي. د دې حدیث مفهوم دا دی چې د دې نه مراد هغه خلق دي کوم خلق چې د الله او د الله په وینا باندې د ټولو نه مخکې لبیک ویونکي وي. کم خلق چې نیکاني په حق پرستۍ کې د ټولو خلکو نه سبقت وړونکي وي هغه هر قسم معاملې خو هغوی د خلکو حقونه چې کوم دی په صحیح طریقې سره پوره کوي. کله چې حق مخې ته راشي نو دوی حق قبول کوي. کله چې د حق خبره راشي کله چې د حق د وینا موقع راشي کله چې د حق د ادا کولو موقع راشي نو دوی بیا په هر موقع باندې هغه خپل کم حق چې دوی ته مخې ته راغلی وي نو هغه حق ادا کوي هغه حق مني. ځکه چې زموږ به ستاسو به د ماحول او معاشره کې څه خلک داسې وي چې هغوی د حق په مقابله کې بیا خپله خبره مخې ته راولي او د حق مقابله په خپلو خبرو سره بیا کوي حالانکه د هغوی خبرې حق نه وي حق یوي او هغوی د حق د باطل کولو کوشش کوي د حق د کمزوري کولو دپاره کوشش کوي. د الله رسول فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې د رب العالمین د عرش د سوري د لاندې چې چاته ځای میلاویږي نو یو هغه کس دی چې کله ورته حق راشي هغه حق قبول کړي. هغه هر څوک دی هغه د هر ژبې دی هغه د هر نسل دی هغه د هر ملک دی هغه هر قسم رنګ والا دی د ټولو خبرو نه بالاتر حق قبلول پکاري چې څوک صحیح خبره کوي د الله او د الله د رسول د احکاماتو مطابق 100% صحیح خبره کوي پکار دی چې هغه خبرې قبول کړی شي. یو سړی د بغض او د حسد او د عناد او د کینې په بنیاد باندې راپاسي او د هغه د حق په مقابله کې ودرېږي کوم چې حق پیش کړی دی او د حق مخالفت کوي او د حق لاره نیسي او د حق د لارې د نیولو دپاره ګڼ کوششونه کوي او د حق د لارې د منع کولو دپاره د حق د بندولو دپاره د خپل ځان دپاره خلق پیدا کوي چې په څه طریقه باندې دا کم سړی حق ګو دی دا کم سړی حق وینا کوي د هغه د حق وینا بند شي. او دا زموږ او ستاسو د سترګو مخې ته ده چې رب العالمین ډېر خلک زموږ او ستاسو د نظر نه وړاندې تیر کړه چې هغوی حق پرست دی حق خبرې کوي صحیح وینا کوي پاکه وینا کوي او بل راپاسي د هغه د پاکې وینا د کولو په وجه باندې د هغه لاره بندوي د هغه قلم بندولو کوشش کوي د هغه د ژبې د بندولو کوشش کوي د هغه د لاسونو د نیولو کوشش کوي چې د چېرته چاته صحیح خبره ونه کړي د چېرته چاته حق او سپینه خبره ونه کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې د رب العالمین د عرش د سوري د لاندې ځایونه نیونکو ته او ځایونه چې چاته میلاویږي
په هغه کې هغه کس سم دی اول چې هغه حق راشي او د حق قبول کی دې ته نه ګوري چې دا د څوک دی دا د کم ځای دی د ژبه کومه ده د نسل کم دی د کم ځای نه راغلی دی د څنګه دی خو بس حق خبره وکړه قبول کا د الله او د الله د رسول د وینا مطابق خبره وکړه قبول کا د هغې په مقابله کې تاسو خپل دلایل مه جوړوه چې تر هغې مقابله شروع کړي تر هغه مخالفت شروع کړي او بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي واذا سئلوه بذلوه او چې کله د دوی نه حق وغوښتلی شي نو دوی بیا خلکو ته خپل حقونه ورکوي هم دا موږ او تاسو وینا کوو بار بار اورو ګورو اورو مونږه چې د پلانکي د پلانکي حق نیولی دی نو ګورې حق الله رب العالمین نه معاف کوي یاد ساتئ یو حقوق الله دی یو حقوق العباد دی حقوق الله خو به الله معاف کړي په خپل مهربانۍ سره خو حقوق العباد ورې معاف کېږي نه که چا د رور حق نیولی چا د خور حق نیولی چا د مور حق نیولی چا د پلار حق نیولی د هغه ټول خپل حقونه ورې ورکړو هغوی حقونه چې کوم دی ادا کړو او د هغې نه علاوه دام دي چې چاته د یو صحیح خبرې معلومات وي او د هغه نه تپوس وکړی شي او دی صحیح خبره پټه کړي او غلطه خبره وکړي څوک ګواهي پټه کړي څوک صحیح خبره پټه کړي نو پیغمبر علیه السلام د دې نه منع فرمایل فرمایي واذا سئلوه بذلوه وحکموا للناس كحکمهم لانفسهم دا درېیمه خبره چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل ده نو دا ډېره زیاته جامعه مانعه خبره ده د الله نبی فرمایي چې د نورو په معامله کې د فیصله هغه کومه فیصله چې د خپل ځان دپاره خوښوي زه د خپل ځان دپاره کامیابي خوښوم زه د خپل ځان دپاره غوره څیز خوښوم نو پکار ده چې زه د بل مسلمان دپاره هم غوره څیز خوښ کړمه زه چې د خپل ځان په معامله کې کومې فیصلې خوښوم زه د خپل ځان دپاره نرمي خوښوم زه د خپل ځان دپاره اساني خوښوم نو ولې په بل باندې مشکل راولم ولې د بل لپاره مشکلات جوړ کړم ځکه نبي صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې موږ ته فرمایي یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا اساني راولئ چاته مشکلات مه پیدا کوئ زیر خواره کوئ نفرتونه مه خوروئ خوشحالۍ خورې کوئ زه چې د خپل ځان دپاره کوم څیز خوښوم نو پکار ده چې د بل دپاره هم هغه څیز خوښ کړمه زه چې د خپل ځان دپاره کومه فیصله کول خوښوم نو پکار ده چې هغه فیصله زه د بل دپاره هم خوښه کړمه په دې طریقې سره به زما او ستا دا معاشره دا ماحول دا به د امن او د امان او د مینې او د محبت ګهواره وګرځي خو که چېرته دا درې واړه خبرې داسې خبرې دي چې دا درې واړه خبرې زه هم اګنور کړم تاسو یې هم اګنور کوئ هر مسلمان دا نظر انداز کړي نو په دې طریقې سره زموږ معاشره د تباهۍ او د بربادۍ سره مخامخ کیږي لکه مثال په طور باندې چې موږ او تاسو کله څوک ته حق خبره کوي صحیح وینا راته کوي او د یو صحیح وینا کوونکي خوله موږ بندو د هغه ژبه بندو د هغه لاس نیسو د هغه قلم نیسو دا موږ څه کوو دا خو موږ د خپل ځان را روان نسل تباه کوو دا خو موږ را روان نسل چې کوم دی د تباهۍ په لار باندې روانوو یا څه ته زموږ سره د چا حق دی د چا حق هم نیولی دی او هغه ته خپل حق نه ورکوو دا خو موږ خپل قبر خرابوو دا خو موږ خپل حال خرابوو خپل آخرت خرابوو یا موږ د خپل ځان دپاره بل څه خوښوو د بل دپاره بله فیصله خوښوو نو دا درې واړه خبرې ډېرې زیاتې لازمي خبرې دي الله تعالی دې ما ته تاسو ته په دې باندې خبر عمل کولو توفیق راکړي کوم ځای کې چې هم حق اورئ کوم ځای کې چې هم حق وینا اورئ دې ته مه ګورئ چې دا سړی څوک دی دی د کومې پارټۍ دی دی د کوم تنظیم سره تعلق ساتي دی د چا وینا کوي دا دی چې د چا وینا کوي دا وینا ته ګورئ د الله او د الله د رسول خبره کوي د ژبه څنګه ده د رنګ څنګه دی اول نمبر خبره چې کوم دی حق وینا وکړه پاکي خبرې وکړې سپینې خبرې وکړې خلک چې کوم دی د اوبو نه تیر را تیر نه کړله سپینه وینا چې کوم دی وکړله قبول یې کړو دې ته نه ګورو چې څوک دی د کوم ځای دی څنګه دی دویم نمبر چې کوم حقوق را سره دي ګورې هغه حقوق ورې خلکو ته ورکړو نو حقونه دغه هم دي چې د مور حق ادا کول د پلار حق ادا کول د بیبي حق ادا کول د خور حق ادا کول د رور حق ادا کول بیا به تورې خاص چې د پښتو په معاشره کې کوم څیز ډېر زیات مشهور دی هغه دا دی چې خلک خور له حق نه ورکوي رور له حق لور له حق نه ورکوي وایي لور په حق څه کوي خور په حق څه کوي دا یې ورې مشهوره بانه جوړه کړې ده چې یاره د دې دا واده مونږ وکړو د دې به دې واده کې چې دا مونږ د دې کوم سامانونه وکړه بس دا د دې حق شو څوک یې دوکه کوي را دوکه کوي خور زه به د باندې حج وکړم زه به دې عمرې له ولېږم حق راته وبخه
په دې طریقې سره ګورې حقونه نه معاف کېږي. حق به هله معاف کېږي قرآن عظیم الشان چې موږ ته څنګه ښودلې ده چې د الله د دین د احکاماتو مطابق چې کله هغې ته موږ خپله حصه ورکړو دا د هغې حق چې کوم دی ته ادا کړو. د دې نه علاوه که چېرته زموږ سره یو علم دی، موږ ته یو څیز پته ده، چا رانه د یو څیز د خبرې تپوس وکړو، یو ځای کې موږ ګواهان جوړ شو، هلته هم ګورې خبرې پټې نه کړو، دا هم ګورې زموږ سره حق دی، د دې بره الله تپوس کوي. او درېیم اخرنۍ خبره چې د ځان دپاره څه خوښوو، کومه فیصله زه د ځان دپاره خوښوم نو هغه فیصله د بل دپاره هم خوښه کړمه. زه ځان په اسانۍ کې خوښوم نو پکار ده چې د بل مسلمان دپاره هم داسې فیصله وکړم چې هغه په اسانۍ کې مبتلا شي. زه ځان په نرمۍ کې، په مینه کې، په محبت، په فضا کې خوښول غواړم. ولې د بل دپاره مشکلات او ولې د بل دپاره پریشانۍ پیدا کړو؟ دا د یو مسلمان شان نه دی، دا د مؤمن شان نه دی. لہذا په دې خبرو باندې ماته او تاسو د عمل کولو ضرورت دی. الٰه العالمین دې د نبي صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين آمين.